وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لمن الخاسرين. رب العالمین مونږ لرونو یو ډېر ښکلی دین راکړی دی چې هغې ته اسلام وایي، او دا خالص مخلص د الله پاک فضل دی او د رب العالمین کرم دی. ادا دی چې مونږ الله مسلمانانو معاشره کې پیدا کړیو، پلار مسلمان، مور مسلمانه، تر مسلمان، نیکه مسلمان یا مسلمانه، گاونډیان مسلمانان، د جومات گاوند چې پیدا شو غوږ کې راته بانګ وایي او موږ لا نه یو خبر، لا بانګ پیژنم نه، او چې ماشوم یې جاړي نو زر استاذ ته وایي دم پې واچوه، دی غریب دم هم نه پیژنې. او بیا غوږ کې چې په ښه بده پیشي د جومات اواز او بانګ غوږ له راځي، دا صرف او صرف د الله پاک فضل دی او د رب العالمین کرم او احسان دی. بعضې څیزونه داسې دي چې هغه د خدای فضل دی او زموږ محنت ته پکې هېڅ دخل نشته. نور خدای پیدا کړی دی، د الله فضل دی، زموږ محنت له ضرورت نشته. موږ نور له سوال هم نه دی کړی د الله نه چې خدای نور پیدا کړي. سپومې، ستوري، دا ځمکه، دا اوبه، دا هوا، دا یخني په اوړي کې او په ژمي کې ګرمي، دا ټول الله پاک زموږ ستاسو دپاره پیدا کړي دي. دا د الله نعمتونه دي، زموږ محنت له دخل نشته. که موږ محنت وکړو کله نو دا خدای پیدا کړي. او بعضې زمارونو داسې نعمتونه دي چې هغې له به ته محنت پکې، کوشش پکې. معاشره د مسلمانۍ کې خدای پیدا کړو، د خیر او د شر لارې موږ ته الله وښولې، وهدیناه النجدین. لیکن محنت به زه کوم، اوس ما ته خو خدای هر څه وښول، پلار مسلمان هر څه، زه به لږ محنت کوم. کوم مقصد ده چې الله پیدا کړی، مغه مقصد د حاصلولو کوشش به کوم. ما من مولود الا یولد علی الفطره، د بخاری شریف حدیث دی. هر ماشوم الله پاک د اسلام او د ایمان په دین پیدا کړی. که یو انسان په داسې ځای کې لوی شي چې دته د مولا دعوت ونه رسي، دته د پیغمبر خبره ونه رسي، دته د قرآن خبره ونه رسي، داسې ځای کې لوی شو، پیدا شو چې دی هېڅ نه دی خبر، هغه معاشره، هغه کلي کې نه څوک قرآن پیژني نه پیغمبر پیژني، دې نه دی خبر. الله پاک د ده په دې دماغو کې، په دې اطرافو کې داسې نښې پیدا کړي دي چې دی به خود الله مني او دی به الله یو مني. وفي انفسکم فلا تبصرون فابواه یهودانه او ینصرانه. د پلار مور یهودیان دي نو هغوی یې اخوا راواړئ، هغوی ورته خپل عبادت وښیي، هغوی ورته وایي چې زموږ دا دین حق دی. هغوی معاشره کې دی په خپله نظر وکړي، هلته ووړي وایي او ینصرانه یا عیسایي کې. معاشره د عیسایي ده، د مخکې انجیل ویلي کېږي، د مخکې هغوی عیسی علیه السلام ته خدای او د خدای زوی وایي، نو هغه طرف ته د ذهن لاړ شي. یا د معاشره د مجوسیت ته د اور خلک عبادت کوي، اور ته خدای وایي، دی هغې ته ګوري او د خلکو نه ومري چې دا اور زمونږ خدای دی، اخوا لاړ شي.
زمارون بنیادی چیز دا دی چې بعضی چیز لبا انسان محنت پکای پاگا محنت باگا حاصلیگی که محنت اونکی نو بیا اگا مونگ نشو حاصلول نو اسلام دا د خدای د طرف نه زمونږ د پاره یو ډیر عظیم او لوی نعمت دی او دا نعمت الله مال منتخب کړی دی او ماته ویلی دی چې دی له محنت کې سبازي بنیادی سیدونه هغې کې د ما محنت تاجت نشته اماله خدای را کړی دی هم د تخیم خو الله ماته ویلی دی چې دا دین به خپلی په دې به مرې ګورې ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه او که د اسلام نه علاوه بل دین چا غوره کړ دا به نه قبلیږي نه یهودیت قبلیږي نه عیسائیت قبلیږي نه مجوسیت قبلیږي نه دهریت قبلیږي نه بل دین نه بل دین نه بل دین چې کم قبلیږي وسی اسلام وهو فی الآخرة من الخاسرین اخرت کې به ډېر لوی خطرناک هغه خلک چې خسران او تاوان کې پراته یو پکې دا شو اوس دا دین ماله خدای را کړی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا الله وی خپل نعمت میں درته پورا کړ کامل میں خپل نعمت دین میں دل درک دین میں دل مکمل کو د دین نوم درته مې خو درې چې هغې ته اسلام وایي او مرې به هم په دا دین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون مسلمان ببره اسلام غوندې دین مونږ له خدای پاک راکړو دا به مونږ نه الله قبلی بل دین به مونږ نه قبلی اوس مولانا جناب د دې دین دپاره بعضې نعمتونه مونږ له خدای راکړل هغې ته د محنت ضرورت نشته عقل دا ما له خدای راکړه سترګې ما له خدای راکړې په دې به دین زده کوم په اینم د دین څیزونه خوله خدای راکړه غوږ خدای راکړه پویه خدای راکړه مسلمان معاشره خدای راکړه پیغمبر مبارک خدای راکړه قرآن خدای راکړه عالمان الله راکړل چې ما په دین باندې پوهېږي اسلامی معاشره الله راکړه دې کې زما محنت له عمل نشته خو دې نه پس به زه محنت کوم د اسلام درې میدان دي زما رونو سو درې لومبی میدان د اسلام دا زما دا نفس دی زه به په خپل نفس اسلام نافذ کوم زه به په خپل نفس کې د سر د ویښتو نه واله تر د خپو پورې به په دې کې زه مسلماني راولم دا به زه کوشش کوم چې زما ټول وجود په اسلام کې پټ شي او دا اسلام داسې یو قلا ده چې زه مکمل په اسلام کې گیر شمه لومبی به زما دی ادخلوا فی السلم کافه یو معنی دا ده یو معنی دا ده زما عقیده به د اسلام عقیده آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الآخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت الله به منم یو به منم د الله ښکلي صفتونه چې څومره دي هغه به منم پیغمبران به ټول منم چې د الله مقدس نیکان او د الله مقدس مخلوق دی او د امت ته هدایت لپاره یې لېږلي دي او په ټولو کې اخیری پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی په د الله د پیغمبرانو سلسله ختمه کړې ده او قرآن به منم او ټول کتابونه به منم او په ټولو کې اخیری کتاب به قرآن منم او د آخرت ورځ به منم جنت او دوزخ به منم فرشته به منم تقدیر به منم د خدای علم ته وایي تقدیر د خدای علم ته وایي چې څومره خیر او شر دی دا ټول د الله په علم کې پراته دي قبر به منم د قبر عذاب د قبر خوشحالی به منم جنت دوزخ پورې صراط چې ورته وایي دا به منم جنت او دوزخ عمل به منم د عمل انجام چې تله ده د قیامت پر ورځ دا به منم دا عقیده شول اول او دویم نمبر څه شی دی دویم نمبر څیزه هغه زما اعمال دي اعمال به هم د اسلام مطابق کوم منځ به نیس کوم روژه به نیسم مالدار یم حج به کوم مالدار یم زکات به ورکوم دا زما اعمال دي نیک عمل به کوم د ګناه د عمل نه به ځان ساتم نیک عمل هغه چې الله او رسول ما ته ښولی دی هغه کوم ما له یې خوښ کړی دی کوه به کوم ګناه هغه چې الله او رسول ما له نه ده خوښه کړې وي ځان ته ساته هغې نه به ځان ساتم دا عمل شو اخلاق به هم ښه ساتم
اخلاق به کم اخلاق چې د محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ماله چې کم ښکلي خوی راوړي دی هغه خوی به ساتم. خشته خوی دروغ به نه ویم، کنځل به نه کوم، ښکلي خوی به استعمالوم، خندا سره به یو بل سره میلاویږم، په روڼ تندي به میلاویږم، په ستغ تندي به چا سره نه میلاویږم. اخلاق به زما ډېر ښایسته وي چې زما نه چاته ضرر ونه رسېږي. معاملات به هم زما د اسلام مطابق وي، اخیستل خرڅول اجاره دا به هم ټول د اسلام مطابق وي. دا به زه تېروم. د لومبۍ د اسلام د عمل میدان څه شی شو؟ د انسان خپل وجود په د شپږ نیم فوټه وجود به اول اسلام نافظ کړي. دا به وګوره. حتی که زما رونو زما وجود څه کې، زما لباس به هم د اسلام مطابق وي، زما لباس به هم د اسلام مطابق وي، زما شکل به هم د اسلام مطابق وي. دا هم ځان پوهېږئ په دې خبره. زما شکل به د انګریز مطابق نه، زما جامه به د انګریز په شانتې نه، زما جامه به د اسلامي به د انګریز په شان به نه. انګریز ټیا نه چې به ټی نه اچوم. انګریز چې که څنګه سر ویښته پرېږدي هغسې به نه پرېږدم. انګریز ګیره خپرېد خوري زه به پرېږدم. زما د پیغمبر سنت دی، شکل کې به د پیغمبر په شان دی. ډېر خلک دلته بعضې بېوقوفان یو خبره کوي، دا په دې فیسبوکونو میسبوکونو راځي، ډېر قمقل خلک وایي تاسو وایئ چې د انګریز دغه دي دا څه ورته ویلې کېږي ټیانې دي او د انګریز پلانکې دی او پلانکې دی. وایي د انګریزانو څیزونه خو تاسو پیدا اخلئ که نه؟ لاوډ سپیکر انګریز جوړ کړی ته فایده اخلئ، پکې دله کافر جوړ کړی دی، اے سی دله کافر جوړ کړی ته فایده اخلئ، موټر کافر جوړ کړی ته پکې ګرځي، پول دله انګریز جوړ کړی ته پې د پاسه ځې، دارو د انګریز نه راځي ته استعمالئ. ډېر خلک دا وایي. ډاکټر د انګریزانو کتابونه ګوري ډاکټر پې جوړ شي، انجینیر د انګریزانو کتابونه ګوري انجینیر ته جوړ شي، جز د انګریز جوړ کړی ته پکې حج او عمرې لځې. او دې خواوې دا دي داري خدای دا قمقل خلک دي. مونږ وایو چې انګریز دله کوم شی جوړ کړه د هغې استعمال منع نه دی. خو به مسلمان یو شی جوړ کړي انګریز به استعمالوي، انګریز به یو شی جوړ کړي مسلمان به استعمالوي، هغې منع نه دی. انګریز به کپړه جوړه کړي، زه به د جامې جوړ کړم، زه به د کفن ملیله جوړ کړم. مسلمان به یو شی جوړ کړي انګریزانو ملکونو ته به ځي، هغوی به د فایده اخلي. دا خو په شریعت کې منع نه دي. یو څیز دی زموږ علما وایي چې نن دې زمانه کې به د اسرائیلو جوړ شوی شی نه استعمالوي، د فرانس جوړ شوی شی به نه استعمالوي. ولې؟ هغه ستا پیغمبر پسې نښتې دي، هغه ستا د پیغمبر د سرکاري سطح باندې توهین کوي او خاکې جوړوي. او اسرائیل ستا مسلمان د بیت المقدس پسې نښتې دی، نو د هغوی اشیدونه مې استعمالوه. مطلب یې څه دی؟ چې د هغوی مصنوعات ته استعمال نه کړي چې د هغوی معیشت کمزورې شي، د هغوی پیسه لاندې لاړه شي او دنیا. ولې؟ چې څوک جوړ کړي او خرڅېږي نو دله د هغې ګټه راځي. او چې کوم دکاندار دکان واچي او سامان یې نه خرڅېږي نو هغه ګټلی نه شي، هغه رو بربادېږي. نو پرېږده چې دوی څیزونه جوړوي او مسلمانان یې نه اخلي چې معیشت یې کمزوري شي، طاقت یې کمزوري شي. ځکه دا ټول طاقت د اسلام او د بیت المقدس او د حضور پاک خلاف استعمالوي. نور په خپله که زه د انګریز لوډ سپیکر جوړ کړی دی استعمالوم، انګریز ګړی جوړه کړې زه اچوم، پروا نشته. دا په شریعت کې خو منع نه دي. حضور پاک د شام د کافرو د ملک چوغه راغلی و، رسول الله مبارک اچولی دی، د شام نه راغله. هغه وخت شام کې کافرانو او حضور پاک استعمال کړی ده، هغه خو منع نه دي. نو بیا ټی بل شی دی، ځان پې کا. رسول الله مبارک فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. د کافرو هغه شعار به نه استعمالی چې هغه استعمالی، بیا به هغه شان شي، هغې سره به ځان نه مشابه کې. نو به بې وقوفانې خري خره په فیسبوک او دا قصې به جوړې کړي. دا مولیان تاسو وایي د انګریز شی جپټۍ هغوی چې ما چوه اوږدې کالر یې هغه استعمالوي نو مې استعمالوه، هغه څه مه کوه. نو د هغوی څیزونه خو ته استعمال قمقله، د هغوی څیزونه استعمالول جدا دي او د هغوی په شان جامه اغوستل جدا مسله ده، د هغوی په شان شکل جوړ جدا مسله ده.
د هغې په شان وجود جوړول جدا مسله ده. د هغوی څیزونه خو ته استعمالولی شي، د هغې یو پابندي نشته، هغه پیغمبر هم استعمال کړي دي، خو شکل به هغسې نه جوړی. حضور پاک فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د کم قوم سره ځان مشابه که هغسې شو. رسول الله مبارک له دوه کسان رال استازي و استازي او ګیرې خریلې وې، حضور پاک ته مخ واړه، ته ځان د ښځو سره مشابه کې، ته ځان د کافرانو سره مشابه کې. رسول الله مبارک چې مکه مکرمه کې نو د مکې خلکو به څه چل کوو پته راته شته؟ د مکې خلکو به په سر کې لاره ایستله، د سر کې به دغه کو دا څه ورته ویل کېږي لاره ایستله، او د یهودو د مدینې خلکو به په سر کې نه هغوی به په سر کې دا بل شان به اړو لاره به ایستله، لار پکې مونږ وباسو که نه، او یهودیانو په مدینه منوره کې نیغ ویښته اړو لاره به پکې نه ایستله. نو پیغمبر چې مکه مکرمه کې نو هغه به لار په سر کې ناچوله، سر کې لاره. ولې د مکې مشرکانو سره په ویښتو کې یو شان والی راځي، تشبیه راځي. چې مدینې ته لاړ هلته یهودیانو بیا به سر نیغ اړو، په ګومند باندې لار به یې نه ویستله، نو بیا هلته سر کې لاره وویستله. ولې اوس د مکې مشرکانو سره تشبیه نشته، هغه لرې دي. مدینې والا سره تشبیه راځي په ویښتو کې، دوی سره تشبیه نه کوم. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، کافرانو ته به نه مایل کېږي، اور به دې مسه کی. نو په دې خبره لږ ځان پوه کې، بعضې قمه قلبي وقفاني هغوی څه وایي، هغوی به زر درته وایي د هغوی څیزونه استعمالوي او د هغوی جامو پورې ټول جامې جدا شی دی او شی جدا شی دی. د هغوی شکل به نه جوړی، د هغوی په شان جامه به نه استعمالوي، د هغوی په شان ویښته به نه استعمالوي، د هغوی په شان راشه درته کرته به نه کوې، او د هغوی څیزونه خو استعمالولی شي، هغوی کې خو څه پابندي نشته. د هغوی د کتاب نه خو فایده اخیستی شي، هغې کې خو پابندي په تا باندې نشته، خو هغسې به نه جوړی چې د هغوی کوم شکل دی. هغه شکل دې جوړ کا، شکل د پیغمبر جوړ کا، لباس د صحابو په شان جوړ کا. صحابو پرتوګ مچولی دی، لږ یې والی دی، خو یاره صفت رسول الله مبارک د پرتوګ کړی دی، کمیس یې مچولی دی او د پاسه څادر هم تاو کړی دی، خو صفت یې د کمیس کړی دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان شکل دا خلاصه کې کافر خو ډېره لویه خبره ده. حضور پاک فرمایي وی هغه هلکان چې د جینکو سره ځان مشابه کوي، وی په هغې دې د خدای لعنت دی، لعنت یې پې ویلی دی. او کومې جینکې چې د هلکانو سره ځان مشابه کوي، وی په دې د خدای لعنت دی. که هلک د جینکو په شان جامې چوي، د جینکو په شان ویښته پرېږدي، د جینکو په شان شکل جوړوي، د جینکو په شان ګرځېدل کوي، رسول الله مبارک به څه ویلی دی؟ لعنت د بخاري حدیث دی. خدای دې د خپل رحمت نه وی لرې کړي. نو ښځو سره به نه کوي، نو د کافر په شان به څنګه کوي؟ او بیا چې کومې ښځې د سړو سره ځان مشابه کوي، د سړو په شان جامه اچوي، د سړو په شان پیزار اچوي، د سړو په شان رنګونو جامې اچوي، سړو والا جامې، نو دا څه وایي؟ د سړو په شان ویښته، وایي مترجلات خدای پاک دې په دا ښځو لعنت نازل کړي. سړي به د ښځو شان نه کوي، د ښځې سړو، نو د کافر په شان به څنګه وکړي؟ نو د کافر سره په جامه کې په شکل کې مشابهت ګناه ده، ګناه ده، حرام دي، لعنت پې ویلی شوی دی. او د کافر او د انګریزانو څیزونه استعمالولی شي، هغې کې څه پابندي نشته. نو ګوره څه پکې لومبی میدان عمل ستا خپل وجود شو، چې خپل عقیده، خپل اخلاق، خپل اعمال، خپل معاملات، خپل جامه، خپل ویښته، خپل لباس، دا به د کافر په شان دی نه کوي، د چا په شان به کوي؟ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، د هغه د صحابو په شان، د تابعینو په شان. او هغه نقشه چې په احادیثو مبارکو کې الله پاک د الله پیغمبر موږ له خوښه کړی، دا د لومبی میدان عمل شو. دویم میدان عمل څه شی دی؟ دویم میدان عمل معاشره ده، چې موږ کوم ځای کې اوسېږو، هلته به اسلام راولي. څنګه دي؟ زه به داسې جون تیروم چې ګاونډي ته زمانه ضرر نه، زه به داسې جون تیروم د ښځې حق به پیژنم چې ښځې سره ښه سلوک وکړم، ښځه خفه نه کړم، د ښځې حق به پوره کوم، ښځې سره مې ژوند دی، بچو سره مې ژوند دی، بچو سره، د بچو پلار سره ژوند دی، د ګاونډي سره ژوند، د زمیندار سره ژوند، د زمیندار د نیک سره ژوند،
د همسایه سره ژوند، د همسایه د نیک سره ژوند، د افسر د ماتحت عملي سره ژوند، د ماتحت عملي د افسر سره ژوند، تربورواله کې ژوند، په ګاونډ کې ژوند. دا دویم میدان عمل دی. اسلام به په دې کې منافس کوم، ها په ځان به منافس کوم او په دې کې به منافس کوم. څنګه چې ګاونډي ته به زمانه ضرر نه رسي، دا اسلام به منافس کوم. کنزل به نه کوم ګاونډي ته، ستغه به نه یم ګاونډي ته، بې ځایه به ټوپک ورپسې نه رالم، ځمکه به ترې نه نیسم، دکان به ترې نه نیسم ګاونډي ته. ښځې ته به کنزل نه کوم، د پلار په کور به یې نه بندوم. دا زما اسلام دی، دا به زه نافظ کوم په دې خپله معاشره کې. دا زما د لاسه دی. دریم میدان عمل څه شی دی؟ حکومت. چې حکومت به هم زمونږ د اسلام وي. قاضي به د اسلام په قانون فیصله کوي، جج به د اسلام په قانون فیصله کوي، عدالت به د اسلام په قانون فیصله کوي. دې نه بغیر کار نه کېږي. ما نه چې ځمکه ونیوله زه به څه کوم؟ چې قاضي له به نه اوس دا دلته خو زه په خپله د هغه نه ځمکه نه شم اخیستی. که په خپله ورځم خو جګړه کېږي، ټوپک په یو طرف نه بل طرف د بله خلک به مړه شي. په یو لیش ځمکو باندې، په یو ګز ځمکو باندې څومره دنیا مړه شوې ده. دا ګورې زموږ اسلام دی. ډېر خلک څه وایي؟ مړه بس مسلماني، هر سړی به خپله مسلماني پېژني که نه، خپل مسلماني پېښه او هر سړی یې پېښه. بس هغوی وایي که دا مسلماني صرف د مونځ ته وایي، هغوی وایي د اسلام صرف روجې ته وایي، هغوی وایي د اسلام صرف جومات ته وایي، جومات کې کښېنه او خپل مونځ اودس کوه. نه نه نه، اسلام دغې ته هم وایي، معاشره کې ښکلی ژوند تېرول چې چاته تکلیف نه هغې ته هم وایي، او حکومتي نظام په دنیا کې د اسلام نظام په خپل ملک کې دې ته وایي میدان عمل. دا شی هم دی. تا ته به زر وایي زه خو ستا نه ښه مسلمان یم، ښه مسلمان یم، او قل هو الله احد به نه ورځي زه ما ته، او چې ته ورته وایې دا کار ولې کوې؟ دا زما او د خدای معامله ستا په دې کې څه دي؟ دا زما او د خدای معامله ستا په دې کې څه دي؟ نه 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 نه، بعضې څیز ستا او د خدای معامله ده، خو مال هم پکې دخل شته. که دلته یو جینۍ په دې لاره کې بربنډه ګرځي، دا به وایي زما او د خدای معامله ده. ستا او د خدای معامله ده، خو زما ډېر لوی لکان تباه کوې. دا ستا او د خدای یوازې معامله نه ده. یو سړی و، هغه سره چوکه وه، اړقولې د بل پوزه پې وواله، چې د بل پوزه پې وواله، بس هغه ورپسې راغی او د خانګو کې لاس ورکړه او ښه مضبوط دې ځمکې له راوبغاو او ښه پې د پاسه وخت. خدای دې بې خو بس زما پوزه رې ماته کړه. او ورته څه وایي؟ وایي ظالمه، لاس زما، چوکه زما، اختیار زما، پوزه بچ کوه که نه. لاس زما، چوکه زما، وایه اختیار ما نه خدای اختیار را کړی په دې چوکه کې چې اړه وراړه وه، نو ته خپله پوزه بچ کوه که نه. هغه ته څه وایي؟ وایي لاس هم ستا، چوکه هم ستا، اختیار هم ستا، خو ستا اختیار چې زما د پوزې د سر له راورسي دلته ختم شي، بیا زما شروع کېږي. ستا اختیار چې زما د پوزې څوکې ته رانږدې شي که نه، بیا څه شي؟ ختم شي، بیا چا شروع کېږي؟ زما. نو لاس هم زما، خپې هم زما، او تا اوچتول هم زما اختیار، او په ځمکه را بغول هم زما اختیار. ځان بچ کوه که نه. دا خو داسې نه کېږي. هلک به دلته ګرځي او په میدان کې به جامې وباسي، پرتوک کمیس، او په دې کندې په دې غاړه به چکرې لګوي، او که ته ورته وایې دا بربنډ ولې ګرځې؟ زما او د خدای معامله ده، ستا پکې څه دي؟ زما شته چې دا مازدیګر ده لوه، زما شته د دنیا جینکې او ښځې په دې لاره باندې دي، هغه په فتنه کې چې ښځې به ستا عورت ته ګوري. ډېر خلک به راته دا وایي. زما ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول څیزونه چلولي دي. حضور پاک مبارک د هغه ذات اقدس خو پرېږده، هغه موږ ته ښوولي دي چې اسلام به په خپل وجود څنګه نافظ کې، اسلام ژوند به د معاشرې سره څنګه تېری، او درې به یې راته دا ښوولې ده چې حکومت به د اسلام په کومه طریقه چلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله پیغمبرم دی، بادشاهم دی، قاضیم دی، جرنیلم دی، داعیم دی، دعوت هم ورکوي، معلمم دی، استادم دی،
او لویه مدرسه چلی د هغې مدرسې محتمم هم دی چې موږ ورته محتمم وایو صفه مدرسه چلی پیغمبر مبارک ته خو په مکه مکرمه کې چې د مکې کافرانو سره دا جنگ جګړې زیاتې شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره راوغوښت ابو طالب ابو جهل هم ناست دی عتبه هم ناست دی شیبه هم ناست دی دا د کافرانو چې کوم مشران ټول ناست دوی په جرګه راغلي نو ابو طالب حضور پاک مبارک ته وایي ترې ډېره زیاته مینه وه د حضور پاک سره دلته به د عقل کار پرس پرېږدي ډېره زیاته مینه وه دومره مینه وه د حضور پاک مبارک سره چې د هغې څه انتها نه وه ولې نیکه د حضور پاک عبدالمطلب چې وفات کېده پیغمبر مبارک خو د پلار نه یتیم پیدا شوی دی د وفات نه پس پیدا شوی دی نو هغه تربیت کو چې مړ کېده وي زما د دې نوسي د دې محمد ګورې څوک شته نه ابو طالبه د بچو نه به زیات خیال ساتي ابو طالب اسم په معاشره کې به خلکو قدر کو د عزت په نظر به ورته خلکو کتل ابو طالب راوغوښته دا ټول ناستو ویرواره یو خبره درته کوم دا ټول قوم دی راغلی تا سره مذاکرات کوي او یو جوړه ورسره وکړه کاکاجي دوی څه وایي دوی وایي چې که چېرته دې بادشاهي غواړي موږ بادشاهي ورکوو د دې ټول عربي پاچا کوو که دې ښځه غواړي دې دې ګوته کېږدي په کم قوم کې کم لور باندې موږ ورکوو یوازې داسې نه ده چې ګنې موږ د ده نه یېرېږو په دې ورکوو چې دی ښکلی ځوان دی خشتا لږ دی هوښیار دی موږ له فخر دی چې زموږ لور او زموږ خور د ده په نکاح کې راشي که دې مال غواړي که نه د خولې نه دې ووایي موږ ټول د مکې ګردونوه خلک پیسې وله غونډو چنده وله کوو مال وله ورکوو ورواره دا دریو خبرو کې یوه خبره خوښه که دا قوم دی راغلی دی نور زم ګورې بس تنګ شوی یم ستړی شوی ما اوسه پورې ستا مضبوطه دفاع وکړه نور واره ستړی یم نو طاقت نه لرم د دې قوم سره جوړه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډېره عجیبه خبره وکړه وایي دا خو لا ښځه ده مال د حکومت دی او دوی راته لا بله هم وایي چې موږ دې نه منې کوو خپل دین دې چلی خو زمونږ خدایان دې نه چیړي خپل دی وایي دی چې څه وایي خپل دین خپل منځ کوي او خپله چې څنګه عمل کوي دې پیشه کار یې پیشه موږ به په هغې پابندي نه کوو چې ته ولې خپل دین چلی زموږ دین نه انکار کوې کله د ملګري دي هغې ته هم غږ نه کوو خو صرف زموږ خدایان دې نه چیړي د هغې بد دی نه وایي د خپل دین او زموږ خپل دین منې کوي نه حضور پاک وفرمایل ښځه راکوي مال راکوي بادشاهي راکوي وایي زما د په هغه ذات قسم چې زما سا د چا په لاس کې ده چې په دې یو لاس کې را لنور کېدي په دا بله کې سپوږمۍ کېدي چې دا الله ما ته څه ویلي دي چې د دې نه د ویښته برابر انحراف ونه کړم او دا پرې نه ده د دې دا خیال دی چې ګنې دا هر څه ښځې له کوم د دې دا خیال دی چې ګنې دا هر څه زه مال او دولت له کوم د دې دا خیال دی چې ګنې دا هر څه زه بادشاهي له کوم نه نه ما ته خو الله یو میشن را کړی دی وغه دا چې زه یو یم ما له شریک نشته زه یو یم ما له شریک نشته الله ما ته دا او دی ویلي دي چې ووایه خلکو ته چې الله یو دی او د الله نه علاوه چې څوک د بل خدای مني هغه ته مشرک وي هغه ته کافر وي دا به بر سر عام دا خبرې کوو ما ته خو الله دا اعلان کړی واصدع بما تؤمر چې زما له طرف نه درته کوم اډر دی کوله هغه چلاوه زه به صفا ویم چې الله موجود دی ولا شته والله یو دی که څوک وایي چې نشته مقابله به کوم زه به که صفا ویم چې الله یو دی که څوک وایي دوه دي مقابله به کوم ما ته الله ویلي دي زما سا پکې لاړه شي لاړه دي شي زه مړ شم پکې پروا نشته خو دا به زه خامخا کوم کاکاجي ته تنګ شوی د قوم نه تاسو که دلته تاریخ وکړه ډېر به حیران شئ نو رسول الله مبارک وجاړل سترګو مبارکونه اوښکې لاړې په دې باندې چې زما یو ډاډ خو زما دا تر اگر چې د دین جدا ری مذهب جدا او زما جدا خدا زما ډاډو او هغه ډاډ هم زما نه لاړ ختم شي ابو لهب خو مې تروه خو کافر دی او په ما په کاڼو ګزارونه کوي دغه یو تره مې دی چې د هغه په وجه زه بچ یم او زما خلک خیال ساتي هغه تره م رانه لاړ نو سترګو مبارکو کې اوښکې وګرځېدې او شی کړله وی کاکاجي تا نه مجبوره کوم ښه تا ته ما
د اسلام او د ایمان هدایت لاره ښولې ده، په تا نه مجبوروم، که ته د قوم نه مجبوره خیر دی، تا نه زه سما څه ګیله نشته. او داسې روان شو د دې سترګو مبارکو نه اوښکې راوړې. هغه خو وروارو لکه بچي غوندې ساتلی و. تعال یا محمد صلی الله علیه وسلم، دلته راشه بچی، دلته راشه، راشه. ته څه وایې چې زه به تا پرېږدم، دې خلکو ته به دې پرېږدم، اگر چې ستا دین جدا او زما دین جدا، چې زه دې خوښه یې کوه د دې لاس خلاص ته دې خلکو، زه به دې شاته ولاړ یم تر مرګه پورې. واصدع بأمرك لم تصبك عدادة حتى أؤسد في التراب دفينا ولقد علمت بأن دين محمد من غير أديان البرية دينا. بما تپتا دا جدا محمد دین پڑھولو دینونو کی بہترین دین دے. او تکڑش کھولاو اعلان کوا بچے کھولاو اعلان کوا اگے پورے بد شاعت والارم چے ماتا پا قبر کے بالاخ کے خودے اس پہرا قسمت کی ایمان نو. اللہ اکبر. رسول اللہ مبارک دا مرک پا وقت کی ورطا کے نست ہم دا ابو جہل او دا گیر چا پیرا نستو ویروار کاکا جی دا کلمہ ہوا دا کلمہ وقت کی رات پٹو آیا زبدہ خدای پریز باقی قصے دل سمو حکورے کہ ایمان نہ بغیر لاڑے مازر یہ سب دیتا ایمان سونا خلی نعمت تا مگرولو مگلا اللہ را اسلام خود نعمت منگ شاعتا غردو لے دی منگ مسلمانی پریخی دا ہاو جی سوکرا تا مسلمانے خبریں گئی منگو آئیو تا مولا دقبل قبر کی سملے دقبل قبر کی سملم داما تا دین و خواہ مالستانا خدین رازی دا قبر خبر لا منگ بیلے کرو ما چاہتا زمیدار طویلی دی چی مالستانا خد زمیداری رازی ہم نا پوئے گا ما چاہتا لوار طویلی چی ستانا خد چاکوان جوڑو لی شمناز صفایم نا پوئے گا ما چاہتا ترکان طویلی چی ستانا خد دروازہ جوڑو نا نشم جوڑو لی مدادا ما کار دا نستا کار دے نو تدا والے وے چی مولا صاحب ستانا خدین مالا رازی تپس پوئے گی تراشا قرآن شریف یا ویت تا ایک دم ترجمہ دا حضور پاک و حدیث تا تیمو کا ترجمہ دا فقر یا مسئلے تا پوستانا کم دا مالا جواب راک دا سنگا وے چی مالا ستانا خدین رازی تول اور اس پا دے پیس بک دا خلق دی مولیانو بسین خدین چتا با عیسائی انوی نے چی دا خبل پادری پسے لگیا دے گورے پیس بکونا چتا با دا یہودیانو یو یہودیو نگورے چی اخبر ریبی اقبل مولا پسے لگیائی او گورے دا پیس بک چتا غیر دین با انوی نے چی اقبل مذہمی بشر پسے لگیا گورے دا اختاسو دا اقبل باسے واستاسو دا دے خلقو نا دا دے پیس بکونو دا دے نیٹونو نا ٹول اور رسپ مولا پسے خنداگانے مولا پسے خبرے مولا پسے خبرے شیطان دین حق دے گا حق ندی گا دینونا دا حق دین دے نو شیطان لگیا دا حق دین مقابلہ کئی او چی کم دا کافر پا نقش قدم روانی دا غی پزلک دا علماء دا مدرسو دا گیرو دا پٹکوس پک بالے روانی حضور پاک ہوتا وہی کہا جی زمان دے وقت کے پٹو آئے زبا بیا خدای دا پا زبا ویما چا اللہ دا پہ گویم بل سوک مگا واقعا ویروارا اس بسبا خلق وی کدا تریو یرید او آخر وقت گروارو یرید نو ما تو پیغورو نکی دا مرگ نپسم نو کدا ملامتیو پیغور نوی کنا نو ما بس دا سترگیر پیا خیکڑی وستو میں دا کلمہ ویلے او اگا ابو جہل اگی شیطانان ہوتے گورے دا پلار نکر دین نا دیواندنا اگی کہتے ساو وطا تو جسات وطن حضور پاک و دا پلار پا دے پیت بکا کاجی اگی پورے بدل از بخنا غوالب چی ترسو پورے زا خدای نیم ملے کر بخنا بدل غوالب
الله وی انک لا تهدی من احببت ته څوک جنت ته نشي بوتلی اسلام چا باندې په زور نشي پړه کې وردن نه کولی لاره بخې خلکو ته رات الطریق چې وته او بیا الله پاک فرمایل قرآن شریف کې آیت نازل کړ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين پیغمبر او مسلمان به مشرک لبخنه نه غواړي بس ولو كانوا اولي قربا اگر چې رشتہ دار ولې نه دي ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم چې وتپتو لګي چې دا دوزخ ته لاړ او کافر مړ شو نو بخنه بنه غواړي ابراهيم عليه السلام وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه ابراهيم عليه السلام چې پلار له بخنه غوښته او آزر لا هم مشرکو وی وعده وسره کړی چې بابا هغه پورې بدله بخنه غواړم چې خدای نه منې کړی فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم اغم چې الله منې کړو بس بیا پلار له بخنه نه غوښته مشرک ایمان څومره لوی نعمت دی کپلار دې د دنیا بد عمل تیر شي خو چې مسلمان مړی نو دعا ولا غوښته شي صدقه کول شي ثواب وربخل شي نفل کول شي ثواب وربخل شي او تلاوت کول شي ثواب وربخل شي او که کافری سبکه او مکه مکرمه کې د ناس ته مزړې ځان خانه سره هغه شکل د مکه مکرمه د جمعه ختم شوی دی یو خشته غونډه لک ناس ته تلاوت کو د قرآن نو جوانو دا سیتلس وشلو دویشتو کالو به ډېر خوبصورت تعلق نو ما نه خلکو د مسلو ته پوښتنه کول یو بل چا به دعا وکړي نو ما په جمع دعا وکړه بیت الله مبارک غالب قرآن شریف بند کړو ما ته رانږدې شو عربي ولا ورتله ښکلی عربي ورتله نو ما ته وي د کوم ځای عربی کې ما زه خو د پاکستان یم وي دونو ما ته پته ولګېده څه کار کوې ما زه خو دغسې دیني مدرسه کې څه دوه درې ټکي طالبانو ته ښیم وی د خلکو تا نه تپوسونه کول ما او دا زمونږ د کلي علاقې خلک دي ما پېژنې مسلو تپوسونه یې کول تا ورته دعاګانې وکړې ما بس ځان ته هم کوم او دوی ته هم کوم بیت الله شریف ته زما به څه قبلېږي خو دوی ما ته کوي زه دوی ته کوم په شریکه کوو نو خدای خو به د چا دعا به ولګوي که نه مې بچې ته د کوم ځای وي زه د انګلینډ یم زه د انګلینډ یم اصل کې بچې مې عربي داسې زده کړې ده ویل ما ته خدای ایمان را نصیب کړی تبلیغ والا ملګري راغلي دعوت و تبلیغ والا او بس هغوی راته دعوت راکړه د ایمان او زما زړه کې خدای ایمان واچو د خدای مسلمان ښه دا ټکې واورئ نو زه مسلمان شم او بیا مې هلته په دیني مدرسه کې ما انګلینډ کې وی ډېرې مدرسې دي هلته مې دیني مدرسه کې داخله واخیسته او سبق زده کومه نو عربي مې هغې کې زده کړی نو د هلک د سترګو نه اوښکې راوالی شو هغه چې اوس ما په دېړه پروت دی ما ته وایي چې زما مور او پلار کافران مړه شوي دي په کفر تلي نه پلار مې کافر مړ دی او مور مې مسلمانه ده غالبا خو بل خاوند یې کړی که داسې خبره یې کوله ځکه ډېره موده وشوه ما نه اوس خبره یې راده وایي چې تا اوس دا دعا کوله چې یا اللهم اغفر لنا ولوالدینا مونږ وبخې زمونږ مور پلار وبخې نو یې ما له دې تلاوت ته ناست یم او زما سترګو نه اوښکې دا راواله چې دا ټول مور پلار ته دعا کوي زه نه شم کولی زه ما وبخې خدایه مسلمانان ټول یادوم خو مور پلار ټکي له چې رسم بس فل سټاپ دغه دی نه زه مخکې نه شم دی ولې کافر مړ دی الله قرآن کې وایي کافر له وبخله نه غواړي ډېر څونه خدای په موږ احسان کړو موږ ځان لم دعا کوو پلار لم کوو مسلمان مړ مور لم کوو مسلمان هم مړه ده دا د خدای څو ځل بې فضل دی نو کبر د وجې نه ډېر خلک بیا خدای نه مني خدای نه انکار کوي ډېر خلک خدای نشته یو سړی یو ډاکټر و هغه به وی خلک راشي او ما له علاج وکړه چې ما خدای پاک جوړ کړي چې زه جوړ شم نو چې زه وله دارو ورکړم او دارو خوري جوړ شي نو بیا وی خدای جوړ کړم هلکه چې خدای جوړولې ما له ولې راتلې دا سپکې خبره
لږ چې مونږ مالدار شو که نه، لږ د موټرګي خاوندان شو، لږ د بنګلې خاوندان شو، بیا زمونږ شان خطی، بیا اسلام او مسلمانی او ملا او جماعت خو وروستو خبره د قسم په خدای دین او اسلام پورې خلک ټوقې کوي، ګیرې پورې خلک ګیرې پورې ټوقې کوي. تا دا چج د زنې لاندې ویزان کړی دی، تا دا په سر باندې دا دومره لوی شی پلانکې شی دی په سر د پاسه یې ښودی دی، پټکي پورې ټوقې کوي. د اوږدو جامو ته دی ګوره، ځان پورې جامې راښکاږي او عمل ته دی ګوره. لکه عمل مې خدای ښه کړي که نه، ته زما سنت لباس پورې ولې ټوقې کوې؟ څوک وایي د سپیاکو لړې لاس کې نیولی دی، تاسو ته د سپیاکو لړ وایي. هلکه سپیاکې ته هغه دانه چې الله پې یادېږي هغې ته ته د سوټې دانه وی، سپیاکه خو د سوټې نه جوړی. مسته مسلمانه، مسته سم شه ګورې، او کیره ونیولې قسم په خدای کرې ته څوک خلاص کړي بیا. د الله د دین د اسلام په دایره کې دننه جوړ تیر جون تیر کمال او دولت نشه کړې، دا دې نه پکارېږي. ګورې سم شه، کیره ونیولې خدای پاک ونیولې قسم په خدای باچا سره به ملاقات هم نه کوې، کور به پټ ناستی بیا چې خدای دې راونیسي. چاله به بار هم نه روځې، کور به بیا ناست دی، بچي به هم در باندې شرمېږي، څوک به در سره میلاوی هم نه. بابا جي نه غل متیا دې په کټ کې بیږي، بابا جي نه متیا دې روانې دي، بابا جي نه بوی روان دی، بیا به در سره څوک میلاوی هم نه. سم شی د خدای پاک خو لوی ذات دی. قسم په خدای داسې خلک مې ولیدل په جومات کې ناست یم، په قسم یې درته وایم نوم درته نه علم، داسې مې ولیدل چې خدای رانیولي دي، نه لور خدمت کړی دی، نه زوی خدمت کړی دی، نه انګور خدمت کړی دی، نه نوسي او نوسی خدمت کړی دی. اسپتال کې نرسانو ته پرېښې دی، تاسو پیښې او خدمت یې پیښې، هلته دې سوتې ده. خدای د قهر موږ مقابله کوو. ان بطش ربک لشدید، د خدای پکړ دکړ ډېر زیات مضبوط دی. د یو ماشي د خدای مقابله موږ نشو کولی. نو چې جوړ شي بیا خدای جوړ کړم، ما له سره راتلی چې وي خدای جوړولې. د ای ډاکټره، ای ظالمه، دا ستا عقل چې پیدا دی او ته پې مریض ګورې، دا عقل چا درکړی دی؟ وایه که نه؟ تاسو وایه الله. دا کوم سترګو باندې چې ته مریض ګورې، دا چا درکړی دی؟ دا کم نبس چې ته په دې ګوتو ګورې، دا ګوتې چا درکړي دي؟ او دا کم ستا په زړه کې چې کم قابلیت الله چولی دی او ته په تبه او ملیریا او دا بل شی ګورې، دا چا درکړي دي؟ او بیا چې کم دارو ته دې مریض ته ورکې، دا دارو چې د کومو څیزونو نه جوړ شوي دي، هغه بوټي او هغه معدنیات چا پیدا کړي دي؟ او بیا چې دا ګولۍ ته مریض له ورکې او معدې ته لاړ شي، نو دې پسې تا اندرم پایه کوزه کړې ده، دا په دې معده کې ازمول او دا په وینه کې تقسیمول او د دې نه هغه زیاتي فضلات رنګونه د متیازو په لار ویستل، دا د چا کار دی؟ دننه خدای لوی نظام جوړ کړی دی، دننه خدای اړه پیدا کړی دی، بغیر د بجلی د کرنټ نه پمپینګ کوي او ټول وجود ته وینه اوباسي راوباسي. دننه خدای نه پیدا کړی دا، هغه جدا کار کوي. دا خوراک چې مونږ خورو، هلته خدای ګرده پیدا کړې ده، د وینې نه ګندونه وباسي متیازو ته. یو ګرده چې کار پرېږدي، یو ګرده وایه که نه، په څونه لکه روپۍ به ګرده لګی. یو پړپوس ما وجود کې چې پروت دی، پړپوس چې څاروی سړی حلال کړي نو هغه پړپوس څوک خوري نه، سپو ته یې اچوي. دا پړپوس چې خراب شي، زما یو دوست اوس مړ دی، خدای دې وبخښي، د هغه غریب د پړپوس بیماري به امریکې ته وړی. ما ته ورور په خپله وی ورور هغه ځای نه راپسې ټلیفون وکړ، وی مولانا صاحب دوا کوه، هسپتال کې مې داخل کړی دی. مې لکه ټیک به شي؟ وی داسې نه ده، وی د وینې ګروپ او بل چې داسې څوک اکسیډنټ وکړي، هلته امریکا کې خلک ډونیشن کوي د دې اندامونو، اتویه ورکوي، چې داسې څوک اکسیډنټ وکړي چې د هغه د وینې ګروپ او د برابري، یوه د هغه د پړپوس سایز او د ده د پړپوس سایز برابري، نو دله به ورکوي. که داسې یو کس و چې هغې د هر چا نه لګي، جمدي نه خو ایستی نه شي، امري د مړي هغه خو چې کوم مړ شو، هسې مړ شو، خو د هغه کېږي نه دی، په ژوند به دې وایي چې زه ورکوم.
نو که بلډ ګروپ برابر نو بیا نه لګي ورته، که سیز د هغه او د برابر نو بیا نه لګي. نو مې وبشي کارو. نو موږ چې کوم هسپتال کې داخله کړې ده 2.5 کروڑ روپۍ پکې داخله کړې ده، اخو لاړې هغه نن ریفنډیبل دي، دا به ما ته واپس نه میلاویږي، دا نه میلاوي، دا لاړې د دې پړپوس د لګولو خرچه، د هسپتال خرچه او بیا د هغې نوره چې څونه خرچې میاشه میسارې دوه، دا ټول به د دې نه علاوه. نو چې اوس ګورو به چې ته اکسیډنټ وشي او چا عطیه ورکړي او زما د رور سره بلډ ګروپ او سیز برابري خو به ورته ولګي نه، نو مې انشاءالله ما صاحب نه ستاسې به وشي وایي مونږ 102 نمبر کې یو 102 نه مخکې دي. هغه غریب وفات شو بیا هلته امریکا کې دغسې یې راوړ په یو پړپوس دی په کروڑونو روپۍ لګي. دا یوه سترګه چې مونږ له خدای را کړې ده څه شی دی لکه یو سترګه، د دې قیمت شته چا سره؟ د یو ګردي قیمت چا سره شته؟ په دې سترګه کې یو نری رګ دی، قسم په خدای که دا غرق قیمت مونږ سره یي. ستا لبلبه چې کار پرېږدي شوګر شروع شو، د لبلبې هغه نري نري تارونو او رګونو کار پرېښوده. ځکه نن په دنیا کې څوک داسې پیدا کا چې هغه لبلبه واقفس فعال کي او بغیر د دارو نه ستا شوګر ټیک شي. ته د خدای قدرت الله او د الله د وجود نه ته انکار کې، د الله د قدرتونو نه ته انکار کې. د روس بادشاه هغې خو خدای نه مني، نو دل اعلان وکوي چې څوک الله مني ما ته دې وښایي. یو غریب سړی ورته مجلس کې پاسېد، وی صاحب زه جواب وکړم، وی اعلان و بالکل اجازت دی تا ته وکړه اعلان. وی ته څه وایې چې څوک خدای مني نو ما ته دې وښایي؟ وی او وی ته عقل منې؟ وی او وی ما ته وښایه عقل وښایه. وی عقل دلته دی؟ وی کوم ځای دی وښایه؟ خو زړی دا خو عقل نه دی، دا خو مازغه دا خو عقل نه دی. مازغه خو د سپي شته عقل شته څه، زړه خو د پیشو شته عقل شته څه. عقل وښایه شابه ما ته عقل مني، تیم مني، دنیا مني چې عقل 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 وښایه ما ته عقل. وی دلته پروت دی که نه پروت خبره ده راوباسه ما ته وښایه په لاس کې که نه. بلکل حیران. یو سړي ته خبره لږه خطرناکه ده خو زه بیا کوم. یو سړي ته یو مولا وی خدای شته؟ وی یو. وی د خدای د وجود څه دلیل دی؟ وی ستا د اندام مخصوصه، دا غټ اندام مخصوصه د خدای د وجود دلیل دی. وی بوجۍ چې ډکه یو ته یې لاوړې کې نو شی ته غورځېږي که نه؟ نو ستا د بوجۍ خوله لاندې ده، نه په مزي تړلې شوې ده، نه ورته جرنده شولې شوې ده، بلکل بنده د ساس کې هم ته لاندې نه وي. د بوجۍ خوله خو برې نو شی ته نڅېږي که نه؟ ستا د بوجۍ خوله لاندې ده، بوجۍ خوله دې لاندې ده، نه چا په مزي تړلې ده، نه ورته چا جرنده چولې ده، نه چا په بوسخکۍ دغه پړي باندې تړلې ده، او شی پکې او دومره ډکه ده چې ارد بیردګر دی. بوجۍ دومره ډکه ده چې ارد بیردګر دی. دا خوله چا بنده کړې ده؟ مزې راته وښایه. منې خدای که نه وي بس مخکې نور مزه ما ومنه، ما خدای منلی دی، مخکې منه دی. د مارونو بنیادي خبره دا ده چې الله هغه پښتانه وي، پخوا پښتانه سم مړه سم مسلمانانو، قسم په خدای موږ هم چې کله سم مسلمانان یو، خو پښتنو کې به څه وي هغې وایي چې خدای پېژني په قدرتونو به یې پېژني. دا پښتنو وي ګرمۍ نه به یې پېژني چې دا ګرمي خو چا راوستې ده، یخنۍ نه به یې پېژني چې دا یخني خو چا راوستې ده، د انور نه به یې پېژني چې د انور کې دا ګرمي چا پیدا کړې ده، د کائناتو نه به یې پېژني، او د خپل وجود نه خورې یو شی خورې او په دوو لارو باندې وځي، په یو لاره په یو شان وځي، په بله لاره باندې متیازې وبوځي. او که دا یو هارون الرشید نه یو چا تپوس وکړو ورته وی هارون الرشید بادشاه نه تپوس وکړو، وی که چېرته داسې یو ځای کې ته بند شي چې تا ته اوبه نه میلاوېږي او تا ته څوک ووایي چې زه دله یو ګیلاس اوبه در کوم خو دا نیمه باچۍ راکړه ور به کې. هغه وایي چې اوس زه مرم په باچۍ څه کوم، ټوله رانه پاتې را چې زه مرم تندې د لاسه اوبه بلکل نشته، داسې ځای کې ګیرې نو چې زه مرم ټوله باچۍ بلکل به دا نیمه ورکړم خو چې ما له ګیلاس اوبه راکړي. وایي ښه ده نیمه خو دې ورکړه، هغه دله ګیلاس اوبه درکړې. اوس چې هغه اوبه دی اوس کله هغه د خېټه کې ونښتې
متیازې بندې شو هغه وځي نه او چړته کې دې جوړې کړې چې متیازې بندې دي اوس خو کې تیټر دې خلک ورپاس کېږي نه د متیازو په ځای نوبتې وباسي متیازې وباسي دا شیخ واخو نو استاد یو سړی راشي او هغه درته څه وایي او دا ګیلاس اوبه در نه وباسم خو دا باقي نیمه بادشاهي راکړه څه به کوې نو چې زه مرم او څه نو زه په باچای څه کوم دا نیمه باچاهي به ورکړم خو چې ما نه اوس هغه متیازې وباسي وی پته ولګېده چې د ټولې بادشاه قیمت یو ګیلاس اوبه دي یو ګیلاس اوبو باندې نیمه ورکې او د یو ګیلاس په اوښکو باقي نیمه ورکې نو څونه ګیلاسونه موږ له خدای پاک راکوي څومره خشته اوبه موږ له خدای پیدا کړي دي دغه چې د اوبه د حکومت په اختیار کې نه خوړو خو سر خوړلی دی سره د چینو مینو او سره د غوړو مڼو هغې خوازې سر خوړلی دی خدای په موږ خپل رحم وکړي خو چې د اوبه د حکومت په لاس کې نه وي که د اوبه د حکومت په لاس کې په کنټرول یې در کول بیا به څه کول او که ساده حکومت په لاس کې چې موږ هوا کم اخلو والله چې بچرجان دی خو 15 شپېته ګیلنه په یو وخت کې ساه راکاږي نه به څه کوو دی به په غونډ په دا حکومت خرڅوو چې تاسو له به ناتونه وایي مهرباني وکړئ خو د دغه ماله وکړئ دی به دله ناتونه هم وایي دی به دله صفتونه هم کوي او شعرونه هم وایي خو دی بلان هم خلاص کوي بچرجانه دا خدای څومره لوی نعمت دی ناتونه وایي صرف د رسول الله مبارک صفت کوي صرف د پیغمبر مبارک صفت کوي او نور په سترګو نابینا دی لیکن قسم به خدای پاک داسې خدای روزي ورکړي چې داسې به یو ښه نمونه وکړي بچرجان داسې دی داسې روزي خو امین ورسره ناست دی ټوله ته هغه وخوري د چې روجي ده ته ور مخامخ کړي بل یو ځای کې ناست وو چې موږ ډوډۍ بنده کړه خلاصه موږ چې بچرجان ته مې وکړه هغه ډوډۍ کې ارسو هر قسمه نعمت و خو چې زه راختم بچرجان ته صرف د روجو بوساړه پرته وه دته چې روجو بوساړه پرته وه بچرجان ډوډۍ دې وخوړه ویې خورم که مې امین دی نه ډولر څو واله او ته چې بوساړه د روجو تا ته یې ښودی زمارونو رزق جون عزت ذلت اولاد بچي دا ټول د چا په لاس کې الله په لاس کې موږ به کبر نه کوو موږ به لویي نه کوو او موږ به د اسلام په دې درې واړو میدانونو کې د اسلام خدمت کوو یو میدان زما وجود دی موږ به کوشش کوو چې په خپل وجود اسلام راوړو دې کې به کوتاهي ما کې د دنیا شته زه به اول دا کوشش کوم دویم به زه اسلام دپاره کوشش کوم چې معاشره کې زه داسې ژوند تېر کړم چې زما نه ګاونډي ته رشته دار ته ښځې ته بچي ته لور ته مامسایه ته افسر ته نیک ته زما نه ضرر نه د نیک نه زمیندار ته د افسر نه کلاسپور ته ضرر نه او درې میدان عمل وسي زمارونو अब د حکومت په سطح چې د حکومت په سطح به داسې نظام له کوشش کوم خیر په دې درېمه به انشاءالله بله جمعه خبره وکړم د اسلام دا درې میدان چې دی په دې درې میدان به انشاءالله زه کوشش کوم چې آینده جمعه کې درته خبرې وکړم انشاءالله العزیز نو زمارونو دا زمونږ د ژوند به بس تېره شوه ډېر ژوند تېر شو څه پته لګي چې څونه وروسته پاتې نو کوشش به وکړو محنت به وکړو چې مونږ دا خپل ژوند د اسلام مطابق تېر کړو بس مونږ له خدای اسلام را کړی ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين آخرت کې به تاوانیانو نه وي نو دا دو میدان عمل میں ذکر کرو دریم میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ ته ذکر کم دعا وکړي چې الله پاک په موږ خپل فضل وکړي خدای په موږ خپل رحم وکړي یا الله د سوچا اسلامي او د ایمان د عقیدې سره مخیرت ته بوتلی الله چې تاسو څنګه په قرآن کې فرمایلی دي الا تموتن الا وانتم مسلمون چې تر مرګه پورې په اسلام نو موږ به تر مرګه پورې کوشش کوو چې په اسلام پاتې شو او باقي ستا خوښه ده الله درنه سوال کوو چې خدای ایمان هم نصیب کړي الله په داسې وخت کې زموږ نه ساه مه وباسې چې ته موږ نه خفې الله په داسې ټایم کې زموږ نه ساه وباسې چې کوم ټایم ته زموږ نه راضي او زموږ نه خوشحاله یا الله چې کوم بیماران دي په دې مجلس کې هم بیماران شته په کورونو کې هم شته دا هر چا کور کې څه نه څه بیماري ده دعا وکړه چې الله ټولو شفا ورکړي او الله روغ صحتونه نصیب وګرځولی کړي چاته څه پریشاني ده الله پریشاني په خوشحالو بدله کړي چاته څه ټینشنونه او مشکلات دي په خوشحالو بدل کړي د چا چې بچي نه یا الله نارینه اولاد ولا ورکړي او که د چا نارینه بچي نه د زړه د اخلاص نه دعا وکړي د زړه د اخلاص نه الله نارینه اولاد نصیب کړي زمونږ غېږې زمونږ د بچو غېږې الله د نارینه اولاد نه ډکې کړي خو صالحان او مسلمانان بچي صالحان او مسلمانان بچي او ډېر ملګري ناجوړه دي څوک په ټیلیفون دعا غواړي
ډېرې زنانه دعاګانې غواړي. الله چې چا څه دعا غوښتلې ده خدای پاکه دعاګانې وله قبولې کړي او د مارونو دعا وکړي. زمونږ جومات کې الحمدلله سبا له دویم چت ته شټرنګ شروع کېږي. یو چت خو تاسو خو وینئ که نه، هلکه پرې خوشحاله یې که نه؟ الحمدلله. نو یو چت وشو او دویم چت ته دیوالونه او پیلرې وختې او انشاءالله څه لږ کار پکې پاتې دی. جاوید دی خدای ډېر خوشحاله کړي، هغوی شپې ورځې ته نه ګوري خو د جومات خدمت کوي. نو تاسو به دا مهرباني وکړئ، دعاګانې به کوئ. شټرنګ به سبا شروع کېږي. هر کله چې شټرنګ پوره شو نو ورپسې فوراً مونږ لنټره مچوي انشاءالله. او څونه خوند کوي پکې خلک اوس مانځه ته دغه دی ولاړه، هم به پکې قرآن ویل کېږي او هم به پکې خلک منځونه کوي. څومره لویه خبره ده. نو ډېرو دوستانو مونږ سره په دې کې زنانه لږې لږې پیسې د بار ملک نه داسې لږې لږې پیسې بل ما ته د بار ملک چا ټېلیفون وکړو وایي د لږې پیسې در لېږم جومات ته. نو مې د بار ملک چې رالېږي خامخا له 20 زره. نو بیا چې مې ورته نمبر برابر کړ نو 15,000 روپۍ غریب راولېږل. مې ته څه کار کې وایي دلته دیاړي مزدوري کوم. داسې مې خفه شو. ور دیاړي مزدوري هلته کوي څومره سختۍ باندې پیسې ګټلې کېږي. 15,000 10,000 روپۍ دا بعضې دوستان راولېږي. نو دا الحمدلله زمونږ کار پې روان دی. مونږ یې مولد په داسې طریقه لګو چې زمونږ غاړه پکې بنده نه. ما ټولو ته ویلي دی، اوس تاسو ته هم دا اعلان کوم چې ګورې دلته مونږ مضبوط کار کوو. اصل نه چې سبا وایي چې تاسو خو ډېرې پیسې په دې ولګولې. مونږ سیمټ ډېر لګو، سیخ ښه مضبوط لګو، انجینر چې څه وایي هغسې کوو، د ځانه نه کوو. انجینر دلته مونږ سره مامون دی او یو بل انجینر راغلی دی، هغه مونږ سره رشید صاحب هم قصه کا. او مامون خو زمونږ بچی دی، زمونږ وراره دی، د هغه خپل جومات دی، هغه پکې ښه محنت کوي. نو دا مونږ د هغوی په خوښه لګو او هغوی ځکه مضبوط کار کوي چې دې باندې خو بله خلک به راناست دي. دا خو د انسان خو ډېر لوی وزن دی. بشیر جان چې دی بیا وروخېږم. نو د انسان خو ډېر لوی وزن دی، حقیقت درته وایم. دا خره چې دې بره خطي نه شي، ګنې مونږ چت به چیت کړی. نو هغه دا ده چې مونږ سیخه سریا خښته هر څه مضبوط لګو. په ځمکه کې مونږ خو لاندې ډېر سیخونه میخونه واچول. دا ځکه هم چې څوک پیسې ورکړي چې هغوی ته پته چې زمونږ غاړه پې بنده نه شي. نو مونږ په خواري کوو چې ښکلی چې زمونږ به سبا بیا به نه یو، بل څوک به یې پکې. دا خو یو روانه لار ده. نو بهر کې زما وروڼو دعا ورته وکړئ لغونې اړه اخلاص نه، ځکه ډېر زیاتې پیسې پې لګي. او ما فیض احمد ته ویلي دي مې بس قرض راوړه خو لګوه، الله به اخلاصې انشاء. مونږ هم بار چندې نه غواړو، که زما قانون دا دی د چرته بار چندې نه غواړم. دغه په لوډ سپیکرو تاسو ته ووایم او د اواز ته د بار څوک واوري. دعا وکړئ چې خدای پاک دا دویم چتم په خیر و عافیت وکړي. یا الله دا ستا کور دی، زمونږ کور نه دی. دا ستا دین مدرسه زمونږ نه ده خدایه. مونږ خو به نه یو، سبا نور څوک به. نو خدای پاکه ته دا چت په خیر باندې واچولږي او ته پکې الله د قرآن د خدمت موقع مونږ له او زمونږ د ورور له او د ټولو له نصیب وګرځولی کې. او پروردګاره چا چې پکې دی کې مونږ سره امداد کړی دی، که لږ دی که ډېر دی، الله د هغې بدل هغې له په دنیا کې هم ورکړي او په آخرت کې هم ورکړي. مردگان چې کوم وفات دی الله ته مغفرت نصیب کړي. او زمونږ په دې مرضو کې پرون د هغه اجاز دی د ګل نبي لالا زما ډېر ښه دوست و، د هغه کور والو د اجاز دی مور وفات شوې وه، الله دې مغفرت نصیب کړي. په مردان کې زما یو دوست دی، د هغه والده صاحبه پرون وفات شوې وه، هغې ته دعا کوي چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي. څومره مردگان دي خدای پاک دې وبخي. او چې څوک بیماران دي الله دې روغ صحت ورکړي. زمونږ د ملک ته دعا کوي چې الله زمونږ د ملک حفاظت وکړي، زمونږ د جوماتونو وکړي، زمونږ د مسلمانانو وکړي، زمونږ د ملک په یو یو ګوټ کې خدای پاک د قرآن رڼا خوره کړي او مونږ له خدای پاک د دنیا او د آخر خیرونه او برکتونه راکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.